بچی چې کله پیدا شي پلار به د خپل ځان دپاره ژوند کول پرېږدي، پلار به خپل ارمانونه پرېږدي، خپلې خوشحالیانې پرېږدي. بچی چې کله پیدا شي پلار به د بچي په فکر کې چې څنګه به دی خوشحاله زندگی تیره کړي، څنګه به دی کامیابه زندگی تیره کړي. همدغسې مور چې تر څو پورې ژوندی کور د یو باغ مثال لري، چې مور کله وفات شي د کور نه قبرستان جوړ شي. مور چې تر څو پورې ژوندی دا ټول ورونه په دې مور باندې راټولي، چې مور کله وفات شي په ورونو کې بې اتفاقیانې راشي، ورونه سره بیل بیل شي. والدین داسې یو نعمت د الله تعالی د طرف نه په انسان باندې چې دا د انسان یا د بچي په تکلیف باندې ډېر زر پوهېږي. مور او پلار چې بچی په غم کې وګوري، په مشکل کې وګوري، په تکلیف کې وګوري، د والدینو زړه ته تکلیف رسیږي، والدین هم په تکلیف کې شي. تر دې پورې چې بچی خوشحاله شي، چې بچی کله په خوشحالۍ کې وګوري هغوی هم خوشحاله شي. هغوی سره څه وجه نه د خفه کېدلو یا د خوشحاله کېدلو، یوازې د بچي دپاره خوشحالي او خفګان یې هغوی. مور چې کله ژوندی د انسان چې هر چا سره ملاویږي اخر کې درته وایي چې ما ته دعا کوه. مور ته قطعا نه وایي چې ما ته دعا کوه، مور درته وایي چې بچی الله دې کامیاب که، الله دې خوشحاله که، چې هر چېرته خوشحاله ژوند تېر کړي. مور چې تر څو پورې ژوندی انسان ته دعاګانې کوي، انسان دپاره د رحمتونو یوه دروازه. پلار چې کله ژوندی د انسان ټول د ژوند لکه د ملا تیري، د والدینو دعاګانې دا د انسان دپاره رحمت دي، د والدینو دعاګانې دا د انسان دپاره دا د انسان د کامیابیانو دپاره یو اهمه ذریعه وي چې کوم حده پورې والدین ژوندي. زموږ او ستاسې دا دنیا را جوړوي، دا دنیا په موږ او تاسې باندې ازاد دی. چې کله والدین لاړ شي دا دنیا په موږ او تاسې باندې راتنګه شي. چې کله موږ او تاسې د والدینو نه لرې شو دا دنیا راته خوند نه راکوي. ټوله دنیا مال دولت هر څه به زموږ لاس کې، خو دا دنیا به موږ او تاسې دپاره جیل شي. ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې هم د یتیم د مسکین ذکر د قیدي سره د اسیر سره کوي، چې په دې کې یو صفت مشترکي. چې کله هم والدین لاړ شي په انسان باندې د دنیا راتنګه شي، بیا ورته خپل خپلوان خوند نه ورکوي، بیا ورته خپل دوستان خوند نه ورکوي، بیا ورته ورونه هم خوند نه ورکوي. ځکه چې انسان دپاره په دنیا کې د رحمتونو یوه دروازه بنده شوې. حسن بصري رحمه الله چې کله بچی وفات شو ویې نه ژړل، چې کله مور یې وفات شوله ډېر سخته پرې وژړل. چا ورته ویلې چې ولې دې په بچي ونه ژړل، په مور باندې دې وژړل؟ هغه ورته ویل چې په ما باندې د رحمتونو دروازه بنده شوه. والدین انسان دپاره د مغفرت یوه دروازه وي، خصوصا د رمضان په دې اخري عشره کې باید چې موږ او تاسې والدینو نه معافي وغواړو. چا چې څه خطا کړي، چا چې څه ګناه کړي، که چا ګناه کړي او که نه کړي، والدین ته تحایف ویسئ، والدین سره کښېنئ، هغوی نه مغفرت وغواړئ. یقین وکړئ قدرمند ورونو، دا یو داسې نعمت دی د والدین چې دا اصل د انسان، دا لاړ شي په دنیا کې بیا داسې خلک نه راځي، بیا دومره مینه موږ او تاسو ته څوک نه راکوي، بیا دومره دعاګانې او دومره د کامیابي خواهشمند زموږ او ستاسې څوک نه وي. چې کومه ورځې پورې والدین ژوندي موږ او تاسو دپاره د رحمتونو د مینې دروازه کولاوئ. بیا که والدین لاړ شي هر څونه خلک موږ او تاسو سره مینه محبت وکړي، هر څونه خلک موږ او تاسو ته دعاګانې وکړي، د والدینو دعاګانو ته نشي رسېدلی، د مور مینې ته نشي رسېدلی، د پلار مینې ته نشي رسېدلی. کور ته ښه شی راشي، مور هم زړه لري چې خپله وخوري، مور یې د بچي دپاره وساتي، بچی به مې وخوري. پلار د ورځې ډېر تکلیف تېر کړي، ډېر مشکلات تېر کړي. که موږ او تاسې وګورو، موږ او تاسو ته کور کې اظهار نه کوي د دې خبرو، موږ ته قطعا د دې خبرو اظهار نه کوي چې ما څومره په مشکله باندې دا رزق پیدا کړی دی. کور ته راشي په خوشحالۍ باندې بچو سره وخوري، همیشه دپاره د بچي د کامیابیانو دپاره دعا کوي، همیشه دپاره د بچي پوښتنه کوي، د بچي په احساساتو باندې خبرې، د بچي په تکالیفو باندې خبرې، غواړي چې په ځان باندې سخته تېرې کړي، تکلیف تېر کړي، خو بچی مې په راحت کې شي. د والدینو د مغفرت دا اهمه موقع ده، باید چې موږ او تاسې د دې نه استفاده وکړو، او باید چې موږ او تاسې والدینو ته کښېنو، معافي ترېنه وغواړو، ورسره کښېنئ. هر څونه تر اخره پورې که تاسو سره ظلم کوي، باید چې تاسو د والدینو احترام وکئ، ځکه چې موږ او تاسو سره ډېره سخته تېره کړي. خپل خوبونه زموږ او ستاسو دپاره پرېښي، شپې موږ او تاسو دپاره ویښې تېرې کړي، موږ او تاسو سره ډېر تکلیف تېر کړی. د والدینو قدر وپېژنئ. دا یو داسې تحفه ده چې دا یو ځل الله تعالی واخیستله، بیا په دنیا کې نور داسې تحفه نه پیدا کېږي.